ابن عقیل یو بزرگ دی په بیت الله شریف کې به ګرځېده نوجوان دی هېڅ څوک یې نشته وایي په بیت الله شریف کې به ګرځېده طوافونه به یې کول وایي یو نابینا سړی یې ولیده چې را روان دی اوس ته پرېوتي دي چې د الله د رضا دپاره ما نه څه شی پرېوتی دی وایي هغه شی امانت ما ته دغه شی و ما مونتی او هغه یو لاکټ غوندې و څه شی و یو لاکټ و هغه ما مونتی و وایي ځان سره مې کړی و ما اړه کې د سرو لاکټ ته بلا کړی زما په کار کېږي زما په وادم کېږي زما په کورم آبادېږي وایي دغه نابینا سړی د ما نه یو لاکټ ورک شوی دی وایي په بیت الله شریف کې چغې والې الله زما نه لاکټ ورک شوی دی نابینا یم وایي ما پې رحم راغی ما وایي راشه ورې که مړه وایي ما ورته اواز وکړ چې بابا راشه ویلې مور دا ولې وایي هغه واغسته ما ته یې ډېره دعا وکړه بابا لاړ ما زمانه تېروله ما زمانه تېروله یو پیره مې راشي هسې خپل کلي ته لاړ شه تپوس وکړه د خپل کلي کوڅې خو به ووینې که نه د خپل کلي دیوارونه خو به ووینې که نه وایي هغه کښتۍ باندې طوفان راغی هغه سمندر ماته کړه بلا کسان پکې دغه شو وایي هغه کښتۍ په تختو باندې الله بچ کړ ما کښتۍ یو جزیرې ته نږدې شو وایي زه چې دغه شوم ډېر په جزیره کې مې ډېر نفلونه وکړه الله تعالی له دویم ژوند راکړ د بیت الله نه غلط کار مې وکړ چې راوتم وایي چې مې وکتل یو کلي نه لوګي راخېږي زه پرې ورننوتم چې ورننوتم خلکو راته وایي څوک یې ما وایي مسافر یم وایي جومات ته یې بوتلم جومات ته لاړم مونځونه مې کول یو څو مونځونه مې وکړي ویل ته ماشومانو دپاره مولي صاحب نو مدرس وایي ما ماشومانو ته سبقونه شروع کړه ما یې راځئ سبقونه باته ښیم حافظ قرآن خو یم که نه وایي سبقونه مې شروع کړه خلکو راته وایي ته څه کې ما ته هېڅ نه کوم یو مسافر یم او ما نه کښتۍ کې دغه شوی یم الله دویم ژوند راکړی او دې کلي ته ستاسو راوړم د ما خو هېڅ نشته او غلطي مې کړې چې بیت الله نه راوتم هغې ویې خوښه دې نه ده زموږ د جومات استاد جي وفات شوی دی چې په امامتۍ دې ونیسو هغې ما دپاره دې نه لویه خبره کوم ده وایي په امامتۍ شم وایي چې په امامتۍ شم زمانه مې تېروله د الله ذات ته وګوره زما ذات زما د رب ذات څومره غیرتي دی الله وفرمایل ته مخلص شه د مخلوق سره ګوره چې زه رب تا سره څنګه اخلاص کوم د ما محترمو وایي زه په جومات کې مې زمانه تېروله د کلي خلک را جمع شو چې مولي صاحب خو ډېر تقوادار دی زموږ بچو ته سبقونه هم ښیي او موږ ته راځي مونځونه هم کوي لله فی الله د الله د رضا دپاره احسان کې موږ څه نه کوو موږ خو دا خبره نه ده چې مولي صاحب د موږ پسې مونځونه هم کوي موږ له دې مونځونه هم راکوي فی سبیل الله د راځي او د کلي خلک ته ورپسې کنځلې او خبرې هم کوي هغه پخوانی زمانه او بزرګانو هغه شی نو الله دې معافي وکړي وایي خلک را جمع شو ما ته وایي چې استاد جي خوښه دې نه ده د دې جومات استاد جي او د هغه مولوي صاحب یوه لور ده چې تا ته یې په نکاح کړو ما ورته وایي بسم الله کې نور علی نور خبره ده وایي جینۍ راته په نکاح شوه د الله ډېر غیرتي ذات دی وایي کله چې د واده شپه وه زما وردنده شوم ما سره خو څونه هېڅ را سره نو خلک چې دننه کېږي ناوې له هلکه څه نښه ورکوي ما سره هېڅ نو ما سره د قرآن نه ما سوا نو ما سره په سینه کې قرآن و چې وردننه شم ما وایي ما سره خو څه شته نه په دغه کې درته تلاوت کولی شم الله اواز را کړی دی وایي ما چې تلاوت شروع کړه هغې باندې ډېر ښه ولګېده گویه چې سره یې داسې که ما ته یې غاړه ښکاره شوه زما ښځه وما بلیده چې مې وکتل ما چې کوم هار په بیت الله شریف کې مونتی و هغه هار ما د خپلې ښځې په غاړه باندې ولیده زما محترم سبحان الله ما ښځې ته ګوته کېښوده ما وایي دا څه شی دی ما ته دا هار دی دا د ما پلار دی وایي خبرې د دې باره کې ته یو قیصه کومه ما وایي څه قیصه ده وایي دا هار ما ته پلار خبره کوله زما پلار نابینا و په سترګو باندې چې دا هار ما نه بیت الله شریف کې روک شوی او یو نوجوانو الله واله نوجوانو هغه نوجوان ما له راکه اوس لورې که هغه نوجوان ما له چې ته په ګوتو راغی زما د خدای په ذات قسم چې هغه تا ته په نکاح کړم او تا هغه ته په نکاح کړم ته هغه له په نکاح باندې ورکړم وایي دې ته وایي ښځې ده ته یو تعجب واله خبره نه کوم وایي ولې نه وایي کوم هار چې کوم نوجوان واپس کړی هغه نوجوان زیما زماړه کې یو پیره دام راغلی و چې پټې کا خو ما وی نه ورکه د الله د رضا په دغه باندې وایي ما د خدای په ذات باندې غیرت وکړه د الله مخلوق سره غیرتي شوم وایي ما غیرت وکړه ما ته رب ګویه وفرمایل چې ته بس یو غیرت په دې سي ما ته هار هم راپواله کړه هار والی هم راته راپواله کړه سبحان الله خبره دې پورې